बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स डियर स्टूडेंट्स उम्मीद लरम چې تاسو ټول بروغ جوړي ټیک ټاک پیږي یو ډیر مهم ټاپک سره تاسو په خدمت کې حاضر یم کوانټیټیټیو ریسرچ او کوالټیټیو ریسرچ تاسو ته پته ده چې نن سبا وخت کې د ریسرچ ډیر غټ دور دی او کوانټیټیټیو ریسرچ کوالټیټیو ریسرچ واحد تاسې دوه مهم اصطلاحات دي چې د دې استعمال په ریسرچ کې ډیر زیات کیږي او تاسو به دا بار بار اوریدلی همي نو که څوک په دې ټاپک باندې پوهېدل غواړي دا ویډیو بالکل د هغوی دپاره ده او د دې دواړو ترمنځ د څه فرق دی ډېر په اسانه الفاظو کې زه انشاءالله کوشش به کوم چې دا تاسو سره واضح کړم تاسو ته په دې سکرین باندې چې کوم دوه ټاپکس دوه اصطلاحات ښکاري کوانټیټیټیو ریسرچ او کوالټیټیو ریسرچ د دې مختصر او جامع مختلف داسې بولټس شکل کې داسې عنوانونو داسې خبرې ما راجمع کړي دي چې انشاءالله دا به ستاسو په ذهن کې ټول کنسپټ د دې دواړو اصطلاحاتو کلیر کړي لیکچر شروع کول نه مخکې تاسو ته گزارش دی چې چیرې زما چینل تاسو نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ ورسره بیل آیکن کلیک کړئ چې زما د هر یو نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت باندې ملاویږي اوس کوانټیټیټیو ریسرچ کوالټیټیو ریسرچ څه ته ویل کېږي دا موږ سره کوانټیټیټیو ریسرچ دی او دا کوالټیټیو ریسرچ دی نو دا دواړه ریسرچز زموږ دپاره ډېر مهم دي کوانټیټیټیو ریسرچ څه ته وایي اسک سپیسیفیک نیرو کویسچنز زه اسان اول مطلب بیانوم بیا به دې ټاپکس طرف ته راځم ګوره کوانټیټیټیو ریسرچ دې ته ویلی شي چې تاسو کله داسې پلټنه یا څېړنه یا داسې ریسرچ کول غواړئ چې په هغې کې تاسو معلومات راجمع کوئ نو هغه معلومات په نمبرز کې وي 1 2 3 شکل کې وي او هغه معلومات چې کله تاسو راجمعوئ نو د هغې دپاره طریقه چې ده نو هغه تاسو کویسچنیرز استعمالوئ که نه کویسچنیر تاسو ته پته ده چې دا یو طریقه ده د سوالونو یو مجموعه ده په ریټن شکل کې دا تاسو خلکو ته ورکوئ آنلاین یا هارډ کاپي کې او بیا هغه خلک جوابونه درکړي تاسو له تاسو هغه جوابونه SPSS سافټویر کې واچوئ او په هغې باندې بیا مختلف ټیسټونه تاسو رن کړئ نو کوانټیټیټیو ریسرچ هغه ریسرچ ته موږ وایو چې کوم ریسرچ کې تاسو معلومات راجمع کوئ که نه نو هغه معلومات په نمبرز کې وي په څه کې وي په نمبرز کې وي لکه زه تاسو ته یو مثال در کوم که چیرې تاسو په کویسچنیر باندې ډیټا راجمع کوئ نو دا کوانټیټیټیو ریسرچ دی اوس کویسچنیر کې څنګه کویسچنز وي کلوز هینډډ کویسچنز وي کلوز هینډډ کویسچنز څه ته ویلی شي تاسو څه کوئ تاسو سوال کوئ چې بھئی تاسو په یو ورځ کې 100 بوتل منرل واټر څښئ اوس د دې جواب چې ما ته هغه ریسپونډنټ جواب ورکوونکي ما ته راکوي دا به څه وایي چې زه مثال 2 بوتل اسکمه زه 15 بوتل اسکمه زه 10 بوتل اسکمه اوس دا 2 15 یا 10 دا نمبرز چې دي دا څه شی دی دا کوانټیټي ده دا مقدار دی دا تعداد منتخي دي ته کوانټیټي وایي او په ریسرچ کې دي ته موږ کوانټیټیټیو ریسرچ وایو نو اسک سپیسیفیک نیرو کویسچنز ګوره دې کې موږ څه کوو دې کې نیرو کویسچنز یعنی محدود سوال کېږي تاسو خلکو نه تپوس وکړئ چې وایي ستاسو لیډر تاسو سره کومک کوي یا نه کوي لاندې آپشنز درکړي وي 15 سټرانګلی ډساګري او ډساګري بیا نیوټرل بیا اګري او سټرانګلی اګري په دې کې به یو آپشن باندې تاسو کلیک کوئ نو دغه 1 2 3 کې ګوره نمبرز کې مونږ ډیټا کلیکټ کوو دې ته موږ کوانټیټیټیو ریسرچ وایو دا ګوره ما ته اوس ته خلاصه وویله کوالټیټیو ریسرچ څه ته وایي کوالټیټیو ریسرچ موږ هغه ریسرچ ته وایو چې په کم یو ریسرچ کې تاسو معلومات راجمع کوئ نو هغه په نمبرز کې نه وي بلکې هغه تیوري شکل کې وي هغه په ټیکسټ شکل کې وي هغه په سنټنس شکل کې وي پیراګراف شکل کې وي داسې چې کله تیوري کې پیراګراف او په سنټنس شکل کې تاسو ډیټا راجمع کوئ نو دغه ریسرچ ته بیا موږ کوالټیټیو ریسرچ وایو اوس د دې لپاره زه تاسو ته یو اسان مثال دا در کوم چې فرض کړئ تاسو د چا نه انټرویو په ذریعه باندې سوال کوئ که نه خو تاسو سره کویسچنیر نشته تاسو انټرویو په ذریعه ها لیست آف کویسچنز تاسو سره کېدای شي خو هغه به اوپن اینډډ کویسچنز وي اوپن اینډډ کویسچن دې ته ویلی شي چې داسې سوالونه وي چې د هغې جوابونو دپاره تاسو سره آپشنز نی
دا 1 2 3 آپشنز موږ وایو کنه چې دا پکې نه بلکې تا اوپن پرېښي لکه مثال تاسو چا نه سوال وکړي چې وایي وټ ډو یو ایټ ان بریکفاسټ یا لنچ تاسو په بریکفاسټ کې یا په لنچ کې څه خورئ اوس د دې دپاره لاندې آپشنز نشته تاسو جواب د هغې نه غوښتی دی سټریټ تاسو وایي چې یاره ماته جواب سنټنس شکل کې راکړه نو به لاندې ولیکي چې آی فار ایگزامپل ایټ بریډ او جیم اینڈ ټیک ا کپ آف ټی یا ا گلاس آف جوس وغیرہ وغیرہ دا اوس څه شی دی دا په تھیوري کې پیراګراف شکل کې سنټنس شکل کې دا ډیټا راجمع کېدل دي دې ته کوالټیټیو ریسرچ ویلی شي اوس راځو او دغه چې کوم ټاپکس دي په دې باندې خبره کوو نو وګورئ دې کې دا پهلنی آپشن چې دی تاسو ته ښکاري اسک سپیسیفک نیرو کویسچنز یعنی کوانټیټیټیو ریسرچ هغه ریسرچ وي چې په کوم کې تاسو داسې سوالونه کوي چې د هغې جواب محدود وي آپشنز کې وي تاسو آپشنز ورکړي وي هغه آپشنز نه ریسپونډنټ یا جواب ورکوونکی تاسو ته یو سلیکټ کی او هغه جواب تاسو ته درکړي کوالټیټیو ریسرچ کې څه دي جی د کوالټیټیو ریسرچ پهلنی آپشن څه دی اسک براډ جنرل کویسچنز ما تاسو ته وویل چې په دې کې اوپن اینډډ کویسچنز وي اوپن اینډډ کویسچن هغه کویسچن وي چې د کوم جواب دپاره موږ آپشنز نه لرو بلکې ریسپونډنټ یا جواب ورکوونکي موږ ته مکمل جواب سنټنس شکل کې یا پیراګراف شکل کې راکوي دویم نمبر سیکنډ آپشن کلیکټس ډیټا فرام پارټیسپینټس بالکل تاسو د خلکو نه معلومات راجمع کوئ یعنی هغه سټوډنټس هم کېدی شي هغه شاپ کیپرز دکانداران هم کېدی شي هغه د اسپتال ډاکټرانو هم تاسو ډیټا راجمع کولی شئ تاسو د یو یونیورسټۍ یا د یو پوهنتون یا د یو سکول یا د مکتب د ټیچرز نه د سټوډنټس نه ډیټا راجمع کولی شي نو دا پارټیسپینټس وي د هغې نه تاسو ډیټا راجمع کوئ په کوالټیټیو کې کلیکټینګ ډیټا کنسسټنګ لارجلی آف ورډز یا ټیکسټ یا امیج یعنی پکچر تصویر وغیرہ چې تاسو د تصویر په شکل کې ډیټا راجمع کوئ یا تاسو داسې الفاظو په شکل کې ما تاسو ته وویل که نه چې د سنټنس یا پیراګراف په شکل کې تاسو ته د سوال جواب څوک درکوي نو هغې ته موږ کوالټیټیو ریسرچ وایو دریم آپشن کې څه دی دریم آپشن کې انالایزز نمبرز یوزینګ سټیټسټکس بالکل جی تاسو چې کله ډیټا په کوانټیټیټیو ریسرچ کې راجمع کوئ نو تاسو بیا د دې تجزیه کوئ د دې نتایج ترلاسه کوئ په څه کې په ایس پی ایس ایس کې یا په سټیټسټک کوم یو تاسو سافټویر وي په هغې کې د سټیټسټکس مختلف سافټویرز دي تاسو ته پته دی یو ایس پی ایس ایس دی یو ای ویوز دی یو سټیټا ده او یو نن سبا ډېر زیات استعمالیږي سمارټ پی ایل ایس دی نو په دې کې بیا د کوانټیټیټیو ریسرچ ډیټا چې کوم موږ راجمع کړي په نمبرز کې دا موږ په دې سافټویر کې واچو او د دې نه بیا موږ نتایج ترلاسه کړو چې زموږ د مسلې د مشکل حل موږ ته میلاو شو که نه دریم نمبر بیا په کوالټیټیو ریسرچ کې څه دي ډسکرپشنز اینډ انالیسز اف ورډز فرام تیمز ګورې دې کې چې موږ له کوم جواب خلکو راکړي که نه نو هغه جواب نه موږ سټیټمنټس جوړ کړو او هغه سټیټمنټ یا موږ هغه جواب نه تیم جوړ کړو تیم نه بیا موږ سټیټمنټ راوباسو هغه سټیټمنټ بیا زموږ دپاره څه وي زموږ د مشکل حل دپاره هغه استعمالیږي نو په دې کې مونږ سټیټسټکس ټولز ټیکنیکس نه استعمالو بلکې سمپل مونږ چې چا مونږ له کوم جواب راکړی دی هغه جواب هغه مثال په 2 پیراګرافو کې جواب راکړی وي هغه 2 پیراګرافو نه مونږ یو پیراګراف جوړ کړو بیا د هغه یو پیراګراف نه مونږ یو سټیټمنټ یو مکمل جامع داسې جمله جوړه کړو چې د هغې نه د هغه آیډیا واضح کېږي څلورم نمبر چې کوم مونږ سره کوانټیټیټیو ریسرچ خصوصیت دی فیچر دی هغه کنډکټس د انکوایری ان انبایسډ یا ابجیکټیو مینر بالکل جی په دې کې مونږ ګوره انکوایری نه مطلب معلومات چې راجمع کوو مونږ چې کله معلومات راجمع کوو که نه نو په دې کې د ریسرچر خپله خوښه شامل نی خپله مرضي شامل نی اوس تاسو ګوره د بی بی اے یا د ایم بی اے سټوډنټس نه ډیټا معلومات راجمع کوئ نو تاسو کویسچنیر جوړ کو د بی بی اے ایم بی اے سټوډنټ لم ورکو اب کور ته هغه یو سی یا به هغه 1 غنټه 2 غنټو کې هغه کویسچنیر فل کی او هغه کویسچنیر به تا ته واپس درکړي نو دې کې ګوره ریسرچ چا چې څوک چې دا ډیټا راجمع کوي د ده پکې خپل مرضي نه استعمالیږي دې پکې خپله خبره نشي کولی دا بس ریسپونډنټ چې څه جواب تعالی درکړو هغه یو خبره پکې کېږي او چې کله کوالټیټیو ریسرچ کې موږ خبره کوو نو په کوالټیټیو ریسرچ کې کانډکټس انکوایری ان سبجیکټیو بایسډ مینر نو په دې کې تاسو ګوره باقاعده انټرویو به کوئ تاسو به سوال کوئ ریسپونډنټ ته به وایي چې بھئی ماله د دې سوال جواب راکړه
هغه ټایم کې چې ته کومه لهجه کې سوال کې او هغه تعالی په کومه لهجه کې جواب درکوي یا هغه ستا لهجې ته ګوري د هغې مطابق تعالی جواب درکوي نو په هغې کې لږ باعثنس وي په هغې کې لږ خپله مرضي شاملېدی شي نو دا مونږ کوالټیټیو ریسرچ کې وایو نو زه امید لرم چې د دې دواړو اصطلاحاتو ترمنځ به تاسو ته فرق واضح شوی وي کوانټیټیټیو کوالټیټیو ریسرچ مهرباني وکړئ دغه لیکچر او دغه چینل تاسو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ چې هغې ته هم پته ولګېږي او سبسکرایب هم کړي نو انشاءالله ډېرو خلکو ته به فایده کېږي یو نوي لیکچر سره به ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږم خپلو دعاګانو کې ما ضرور یاد ساتئ جي د الله په امان